اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګڼ مینوالو زین ستاسو قرباني مسبحان او تاسو ګورئ چمکني ټي وي کې روزیدار بچي سیزن 7 نن زموږ لاس پروګرام دی اخیری پروګرام دی شکر الحمدلله زموږ دی سیزن کې ډیر ماشومان ته موږ ځان رسولو او د هغه مرګرو چې کوم څه تعامل کړي سوراب جولیټ شو ورسره دی لایټ سکول شو عمر فوډیز نور کوم مرګري چې دی هغه موږ تعامل کړي موږ ټول ډیر زیات مشکور یو چې هغه موږ سره دی ماشومان ته محبت رسول کې موږ تعاون وکړو د نننی پروګرام کوم زموږ سپانسر چې دی هغه فیاض جنرال سٹور او ربی جنرال سٹور دی او د نننی پروګرام تاسو مخکې ته وروړو کې زموږ سره تعاون کړی د لایټ سکول چمکني او د نننی پروګرام زموږ چې کوم مشر ململ کاری عنایت الله صاحب دی دا غي مشکوري مچا غي موږ لپاره ټیم او استوراغل چې ډیره مهرباني د نننی ماشومان مبارک د زموږ د غي له پختره کو بیٹه نوم دي سره حنزله حسن حنزله حسن سم کې سبق کوي ग्रेड 3 ग्रेड 3 की सबक दर्जी बेटा आओ जी वो है बिस्मिल्लाह का अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद जज़ाकल्लाह او بچی تاسو نوم دی سفیان سم کې سبق کوي 5 خان څه مرجه د خیره زما شپږم زبردست ان شاء الله بنو رجيبو بل کله بیا ټولې که خیری کوشش وکړئ ټولې باندې ان شاء الله ځکه سبق راته وایه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين جزاك الله بچی تاسو نوم دی الیماویہ سم کې سبق کوي ग्रेड 5 کې خاله الیماویہ چې زموږ د اسیم بای چې کوم دی دا فرزند دی ماشاءالله بل کلم روزي نیولې سم روزه د خیره نهمه او زنده باد بل کلم ټول نسل خیره ان شاء الله خاص سبق راته وای بسم الله کا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول جزاك الله کارینه الله صاحب تاسو خاصه چې ماشومان ته دا ګفټونه ورکړي کاری صاحب د دې ماشومان روزه ده او زه ته نن تعالی ماشومان راونکړي دې باره کې مرته وایي خجی بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې خو نعمت سبحان به ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره مصروفیاتو کې ټایم وویستو موږ له راغی حاضر شوي او بل په دې دومره غټ خدمت باندې چې د قوم او د کلي خدمت کوي په هر مړي ژوندي کې غم ښادۍ کې تاسو شریک یې په دې باندې زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم او بل تاسو دا تپوس وکړو چې د ماشومان هم ټول راټول کړي دي دا هر کال موږ په روژه کې یو افطار پارټي کوو خپل سټوډنټانو را سره ټول د دوی د خوشحالۍ دپاره حوصله افزایۍ دپاره او بل به زه دا خبر وکړم د ماشومانو روژه نیولې ده داسې نور هم ماشومان دي ماشاءالله تاسو ټول سیزن کې په دې ټوله روژه کې پروګرامونه وکړل الله تعالی دې پې تاسو له اجر درکړي کوم چې تاسو ته خلکو څه انعامات سپانسر کړي دي الله تعالی دې د هغوی په مال حال کاروبار کې برکت واچوي دا د دوی د مور پلار دپاره د خوشحالو ذریعه ده چې دوی له ښه تربیت کوي یو قسم له دینی عباداتو ته رامایله کوي او دوی کې دا صلاحیت پیدا کوي مستقبل دپاره چې یاره دا ستاسو لار ده دینی لاره ده تاسو به په عباداتو باندې راځئ دې وجې نه حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله ماشوم د 7 کالو شي نو خپل بچي ته د منځ حکم کوه بیا چې کله د 10 کالو شي نو زور پرې راوړه نو مطلب دا دی چې ماشومان خپل ځان سره داسې عباداتو کې شریکول پکار دي سړی جنازې لځي چرته جرګې لځي یا بل منځ لځي څه اودس کوي څه کوي یو ښه کار کوي پکار دی چې خپل بچی ځان سره مخکې کوي او وایي ورته چې دا زه کار کوم دا نیک عمل کوم دې کې تم بیا وروستو چې شي غټ شي نو دا عمل به کوي نو دا به خپلو مشرانو نه زده کړه کوي دوی به بیا د خپلو مشرانو په نیکه لار باندې روان وي
جزاکم الله جی تاسو خو بالکل داسې وضاحت وکړو دې خبرې ډېره ډېره مننه مینوالو الحمدلله زموږ پروګرام اخیری و قاری عنایت صاحب ستاسو هم ډېره مننه مهرباني او د هغه ملګرو هم چې کوم چا موږ سره ټوله روژه موږ سره سپانسر وکړو موږ سره مینه وکړه او الله ټول ستاسو کتونکو هم ډېره شکریه چې زموږ پروګرام په مینه باندې وکتو بیا به انشاءالله ملاویږو بل کله که زندګي وه په دې خبرو تاسو ته اجازه غواړم د الله په امان